تاسو له خبر در کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنگبندي کې د سبا شپږ بجو پورې یعنی ماښام شپږ بجو پورې په جنگبندي کې توصیه شوې ده. د نن وړاندې دغه جنگبندي نن ماښام شپږ بجو پورې وه. بیا د پاکستان دفتر خارجه لخوا چې کوم بیان جاری شوی دی نن پای کې دا ویلي شوي دي چې د چین، سعودي عرب او د قطر په درخواست باندې کم چې هغه د افغانستان لخوا دغه پیغام پاکستان ته وړاندې کو چې جنگبندي کې د توصیه وشي. او دغه جنگبندي چې کم ده هغه سبا ماښام شپږ بجو پورې شوې ده. اوس به د ډیرو خلکو په ذهنونو کې دا فکر راځي چې دا جنگبندي د اوږدې مودې لپاره ولې ونه شوله، صرف د یو شواروز لپاره ولې وشوله. په دې که موږ د دې ډیډلاک خبره وکړو نو پاکستان په دې وخت کې دا دریځ دی چې یاره موږ ته داسې یو ضمانتي یا د افغانستان حکومت یا د افغان رژیم چې کوم دی د دې لخوا یو ضمانت پکار دی او هغه ډېر مضبوط ضمانت پکار دی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په ضد نه استعمالیږي. که چېرې دا قسمه واقعات کوم چې د څو تقریبا 2-3 کالو راسې د پاکستان دا دریځ دی او پاکستان دا وایي چې موږ په دې هکله نړیوالې ورورولۍ ته، افغانستان ته یا افغان طالبانو ته په دې لړ کې ثبوتونه هم وړاندې کړي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استعمالیږي. یعنې پاکستان کې چې کوم د ترهګرۍ واقعات کیږي که هغه په بارډر وي یا د پاکستان په خصوصا که موږ د بلوچستان او د پښتونخوا خبره وکړو دغلته چې کوم واقعات کیږي نو دې کې د افغانستان خاوره استعمالیږي. پاکستان په خپل دغه پوینټ باندې یا په دې خبره مضبوط ولاړ دی چې دغه ضمانت موږ ته پکار دی چې د افغانستان خاوره به بیا د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. بل خوا افغانستان حکومت دا دریځ دی چې پاکستان کوم الزامات دي نو هغه داسې رښتیا نه دي. خو که موږ وګورو په مجموعي توګه نه صرف د پاکستان حکومت یا پاکستان میډیا دا خبره کوي بلکې نړیوال میډیا، نړیوال ریپورټونه چې کوم راځي، د UN ریپورټ راځي یا د ترهګرۍ په لړ کې چې کوم ادارې دي یا کوم ارګنایزیشنز دي هغه هم دا ریپورټونه څو ځلې راوړاندې کړي دي. یا افغانستان چې کوم دی هغه د ترهګر ګروپونو لپاره یو محفوظه مقام دی. خدای دې وکړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ امن راشي. دغه معاهده یا دغه جنگبندي کې چې کومه توصیه شوې ده دا د ټول عمر دپاره که موږ ګورو دواړه مسلمانان ملکونه دي، د دواړو طرف ته خلک چې کوم دي هغه هم تقریبا یو شان خلک دي، دومره غټ فرق نشته دی. پاکستان له پکار دی چې هغه د صبر نه کار واخلي. افغان حکومت ته دا پکار دی چې دا خبرې یا دا نقطې چې کوم پاکستان اوچتې کړي دي په دې لړ کې څه نه څه کار وکړي او پاکستان ته دا باور یا دا ضمانت ورکړي چې د افغانستان خاوره به بیا د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. بل خوا په دې کې یو بل خبر هم تاسو ته درکړم چې په دې لړ کې نن د وزیر اعظم او د فیلډ مارشل سید عاصم منیر په مشرۍ کې د یو لوی سطح قومي غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوې ده چې پکې د صوبو وزیر اعلیګان، آزاد کشمیر او دغه شانتي د ګلګت بلتستان نوم خلکو ګډون کړی دی. او په دغه غونډه کې همدا دریځ خپل کړی شوی دی چې د پاکستان کې کومه دراندازي شوې وه د افغانستان لخوا نو دا د دې جواب ډېر کامیابۍ سره ورکړی شوی دی. پاکستان همغه غوښتنه کړې ده چې افغانستان د خپله خاوره زموږ خلاف نه استعمالي او د افغان مهاجرینو په هکله خصوصي بریفینګ ورکړی شوی. تر دې دمه پاکستان نه په مختلف لارو باندې پرونی تاریخ پورې تقریبا 14,78,000 افغان مهاجرین چې کوم دي خپل وطن ته بیرته ستانه شوي دي. خو د دې نه پس که پاکستان کې کوم افغان وګړي میشته دي نو هغه ټول غیر قانوني دي سوای د هغه خلکو نه چې چا سره پاسپورت او ویزه وي. او په دې لړ کې مختلف ادارو ته یا پولیس یا صوبو ته چې کوم د اعلامیه هم ورکړې شوې ده چې هر قسم چانبین دي وکړي او کوم ځای کې چې هم افغان وګړي په POR یا ACC کارډ یا بل داسې څه طریقې سره پاکستان ته راغلي نو هغه د خپل وطن ته بیرته ولېږلی شي او صرف هغه افغان وګړي کوم چې په ویزا یا پاسپورت باندې پاکستان کې میشته دي نو هغې ته د پاکستان اوسېدو حق شته.